الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی د بیان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلا الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات زونه خم تاسو ته هغه عملونه چې هغه عملونه په وجه باندې تاسو خطایا معاف کیږي ختميږي لری کیږي او د هغه په وجه باندې تاسو درجات پورته کیږي. قالوا بلا يا رسول الله منعرض وکول د الله رسول و خیراته نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمای اسباغ الوضوء علی المکاره بهترین او کامل او دس کول اسباغ الوضوء علی المکاره د مشقت سره او دس کول خو کامل او دس کول د مشقت سره او دس کول صحیح لکه مثال په تور باندې سخت یخنی ده سړی له خوب ورغلی دی سحر دی اذان وشو د الله حکم ټیم رالو بس چې د اوس الله تعالی حکم ادا کی د الله تعالی حکم پوره کی بده چې کوم ذمہ د خپل ذمہ داری ادا کی او د پاسی او په سخت یخنۍ کې د مسجد ته لاړ شي یا هلته چرندام وکي او کامل او دس وکي په صحیح طریقې سره او دس وکي هر اندام په خپل طریقه د الله د نبی حکم مطابق هغه وینځي پورا او دس وکي دیته اسباغ الوضوء علی المکاره ویل کیږي. او بیا پیغمبر اسلام فرمایي وکثرت الخطا الى المساجد مسجدونو طرف ته زیات قدمونه سړی اخلي بار جمعات ته ځي 15 وخت منزل ځي جمعات طرف ته قدمونه ډیر چوتيږي د مسجد سره مینه ده مسجد کې دنه دی خوشحالي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایي وانتظار الصلاه بعد الصلاه د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کوي چې کله به د بل منځ ټیم راځي چې زه د بل منځ وکما د بل منځ پوره کما د بل منځ ادا کما نو دی به د مسجد کې دنه مینه د مسجد سره دی د مسجد کې دنه ناسته او د منځ په انتظار کې دی د یو منځ نه بعد د بل منځ په انتظار باندې ناسته نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فذالکم الرباط دا ستاسو لپاره سرحد دی دا ستاسو لپاره چوکۍ ده دا ستاسو لپاره چوڼۍ ده دا ستاسو لپاره بارډر دی دا ستاسو لپاره قلا ده فذالکم الرباط دا ستاسو لپاره رباط دی. رباط اوس څنګه رباط دی؟ رباط دا دی شیطان زموږ دشمن دی او شیطان د انسانانو په طور خاص د مسلمانانو د مؤمنانو په اعمالو پسې ورپسې دی هغه خپل ډله سیوا کول غواړي خپل ملګري سیوا کول غواړي خپل تعداد سیوا کول غواړي نو دا درې عملونه دي چې عملونه دي چې د دریو عملونو په وجه باندې دا مونږ یو حصار کې رابند کی مونږ په یو قلا کې رابند کی او دغه قلا داسې مضبوطه قلا ده چې دا زموږ د شیطان د بچ کېدو لپاره یو مضبوطه چوڼۍ ده شیطان بیا دلته کې نشي راتلی به داسې سړي باندې شیطان حمله نشي کولی چې کم انسان اسباغ الوضوء علی المکاره کوي کم انسان وکثرت الخطا الى المساجد کې مسجدونو ته ډېر ځي او کم انسان انتظار الصلاه بعد الصلاه د یو منځ بعد د بل منځ په انتظار باندې نو دا درې عملونه داسې عملونه چې دا انسان د هر قسم شیطان د هر قسم حملې نه چې کوم د انسان بچ کوي لہذا موږ هم پکار دي د دې حدیث تعلیم موږ ته دغه دی چې موږ کوشش وکړو چې اسباغ الوضوء وکړو کامل اودس وکړو زموږ استادو د منځونو زموږ استادو د اودسونو الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي اودس کول په صحیح طریقې سره د الله د رسول چې موږ ته کومه طریقه ښودلې ده هغه طریقې سره سړی اودس وکړي په خشان سره اودس وکړي بهترین اودس وکړي کامل اودس وکړي او بیا مسجد کې چې کوم دی وکثرت الخطا الى المساجد جمعات ته چې زموږ څومره کېدی شي په کار دی چې زموږ قدمونه مسجد طرف ته اوچت شي او د یو منځ د بعد د بل منځ انتظار چې کوم دی د موږ خپل عادت جوړ کړو انشاءالله چې دا درې عملونه به زموږ د شیطان د هرې حملې نه زموږ دپاره قلایي او شیطان به چرته هم چې کوم دی به موږ باندې بیا حمله نه کوي الہ العالمین دی به موږ ته به دې حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين